أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل ورتوا يا پیغمبر علیہ السلام ما كان عدوا لجبريل سوک چوی دشمن د جبريل علیہ السلام فإنه پس بشکا دی جبريل علیہ السلام نزله نازل کړه دی قرآن مجید لرا علی قلبک پزړستا باندې بإذن الله اذن د الله په حکم د الله مصدقا په دې حال کې چې دا قرآن مجید تصدیق کوونکی دی لما د هغه کتابونو بین یدیه چې وړاندې د دین دي وهدن او دا قرآن مجید هدایت دی او بشرا او زیر دی للمؤمنین د پاره د مؤمنانو من کان عدوا لله او څوک چې وي دشمن د الله و ملائکته او د فرشتو د الله ورسوله او د پیغمبرانو د الله و جبريل او خاص کر د جبريل علیہ السلام و میکائیل او د میکائیل علیہ السلام فإن الله پس بشک الله تعالی عدو للکافرین دشمن دے د کافرانو ولقد انزلنا یقینا چې نادل کړي دي مونږه الیک ته پیغمبر علیہ السلام آیات بینات آیاتنا واضحو دلائل واضحو معجزه واضحه وما يكفر بها الا الفاسقون انکار نه کوي د دینه مگر فاسقانو او کلما هرز العهد چې دوی واده کړي دا هر وخت چې دوی واده کړي دا حدن یو واده شرط هم دوی یو لوس کړي نو پرې خو دی نه دی مات کړي دی او کلما هر وخت هرز العهد چې دی یهودو لوس کړي دی عهدن یو لوزو نبذه نو غرزول دی لره فریق منهم یو ډلې د دوی نه ماته کړي دا واده بل اکثرهم بلکې زیات په دوی کې لا یؤمنون ایمان نه راوړي ولما پسر کله جاءهم رسول من عند الله ولما پسر کله جاءهم چراغ دوی ته پیغمبر د طرف د الله نه مصدق تصدیق کون کې علما د هغه کلمې د توحید ما هم چې دوی سره وا نبذا فریق اغرزولا فریق من الذین اوتوا الکتاب یویډلی دا کسانو چې ورکړل شوی دا غوی ته کتاب د یهودو ډله راولګېدل څه چلې وکړو وی غورځو کتاب الله کتاب د الله تعالی ورا ظهور مرسته د خپلو شاګانو نه او هېرې کو پرېښودو کأنهم گویا کې چې دوی لا یعلمون بیخي نه پوهېږي ځان یې نانګاره واتبعو کتاب یې پرېښودو قرآن یې پرېښودو او کوم تورات ول الله تبارک وتعالى ورکړو تورات یې پرېښودو او پس ورپسې شول په سحر پسې او په جادو پسې ورپسې شول واتبعوا دوی ورپسې شول ما په هغه څه پسې تتلو شیاطینو چې لوستل به شیطانانو علی ملک سلیمان په زمانه د بادشاهۍ د سلیمان علیه السلام کې وما كفر سليمان كفر نو کړه سليمان عليه السلام ولكن الشياطين كفروا لیکن شیطانانو کفر کړه په سحر کول سره يعلمون الناس ودي شیطانانو بخود الخلق تا سحر جادو وما انزل او دوی ورپسې شو په هغه څه پسې چې نازل کړل شي ول الملکین په دوه فرشتو باندې به بابل په بابل خار کې یو هاروت او بل ماروت دا و پکې حرف عاطف ته ګورې معنی ته خیال کوي واتبعوا ما تتلو الشیاطین او واتبعوا ما انزل على الملکین نو ورپسې شو دوی په هغه څه پسې چې نازل شي په هغه دوه فرشتو باندې په خار د بابل کې چې یو هاروت فرشته او بل ماروت فرشته وا وما يعلمان دې دوانو فرشتو بنه خودو سحر او جادو من احدین هچا ته حتا تر دې پوری یقولا چې دې دوانو بو ته خپړاګ باندې ویلا انما خبر داد بلندا نحنو مونږ فتنه امتحان یو د پاره د خلکو فلا تکفر نو ګوره تاسو کفر مکوي سحر او جادو مکو فیتعلمون ندی بیزک ول منهما د دې دوانو فرشتونه ما هغه سحر یفرقون به جدوی بجدای را واستل په ذریعہ د سحر باندې بین المرء و زوجه پمن د سړیو د خدي داغه کی وما هم بضارین او نو دوی ضرر رسون کی به په سحر جادو سره من احدن هچات الا باذن الله مگر په علم او په اجازه د الله او په اذن د الله ويتعلمون دوی بیزک والما هغه سحر او جادو
یضرهم چې دوی ته ضرر ورکو ولا ينفعهم دوی ته فایده نه ورکوله ولقد علموا یقینا چې دوی خپویدل خو ګوره دغه علم غیر نافع و دوی ته فایده نه ورکوله ځکه عمل یې پې نه کو لمن اشتراه خامخا چا چې حاصل کو واغستو هو دې سحر لرا چا چې سحر وکړو دی واغستو ما له نو نه به د ده لپاره په الاخرت په آخرت کې من خلاق هیڅ برخه ولبئس او ډېر خراب دی ما هغه څه شرو چې دوی خرڅ کو به په هغې باندې دا سحر ډېر خراب دی چې د دې سحر په ذریعه باندې دوی خپل ځان جهنم ته حواله ولبئس نو ډېر خراب دی ما هغه سحر جادو شرو چې دوی خرڅ کو به په دې سره انفسهم خپل ځانونه خرڅ کړه لو کانوا یعلمون کاش که دوی پوهیدی په دې خپل علم باندې عمل کولی ولو انهم کچرته بېشکه دوی آمنو ایمان ناوړی وی واتقوا او ځان یې ساتلی وی د کفر او د شرک نه لمثوبة نو خامخا بدل د طرفه د الله نه به دوی بیا مستی وی لمثوبة نو خامخا بدل به دوی بیا مستی وی من عند الله د طرفه د الله نه خیر ډېر غوره بدل چې جنت دی لو کانو یعلمون کاش که دوی پوهېدلی و ایمان یې راوړی وی او ځان یې د کفر او د شرک نه بچ کړی وی او د سحر او د جادو نه